شاتو نه به شات تویږي د غلو نه غل کنځل ده کړي نو اراده مې ورته شته دی ښه پخه د چا په سلا راغلی نه په سلالچ راغلی نه په سمافادو د دې علماو د خدمت خو تاسو پیسې نه اخلئ کنځلې کوي دغې خلکو ته څه پیغام لرئ نو زه پیغام لرئ پښتانه سوشل میډیا ته راشي که نه میډیا یوز کړي که نه صرف الله سره ویل ته مور پلار یې ګورېل ته په کار نه راځي یا کله هرې پارټۍ سره تعلق لري دغه یو نصیحت مې درته من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو محمد فیاض عجز در سره مخاطب دی د عجز ټي وي نه څومره طلبه کرام دي علما کرام دي هغوی هم پیژني معروف شخصیت دی راغلي و د دوی ځای ته د دوی د ژوند په اړه به دوی سره خبرې کوو د سوشل لایف په اړه به دوی سره خبرې کوو نو بلال صاحب په خپل پروګرام کې درته ډېر زیات هرکلی او په خیر رالیږو یا د جس صاحب ډېره مهرباني ډېره شکریه دا ټایم راکولو یو جهان مننه ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو زموږ سره ملاقات وکړو او دومره ټایم مو راته خوشحاله شئ جي نه دا خو زموږ دپاره قابل فخر خبره ده چې تاسو یو دومره لوی اوچت کار کوئ او موږ له مو ټایم راکړو په دې داسې مصروفه دور کې نو ډېره زیاته مننه الله هم خوشحاله لري چې او دغه دی مونږ وایو دا هېڅ کار هم نه دی نه جي نه ولې نه دا خو ډېر لوی کار دی ټول خلک مو پېژني زموږ د عجز ټي وي څه فینس فالوورز وي هغوی ته خپل تعارف لږ وکړئ جي چې زه خو د بیسیکلي د ضلع چارسدي تحصیل شبقدر اوسېدونکی یم او ژوند چې دی نو تقریبا د 3.5 کالو سعودي عرب کې کوم او خاص کار چې دی نو په سوشل میډیا باندې چونکې فیمس شوي او دغه دی خلک مو چې زیاتره پېژني د سوشل میډیا په دغه باندې نو زموږ دغه خاص کار صرف د خدمت چې دی نو د ویډیو باندې کوو بلال صاحب میډیا ته د کله نه رالی ولې رالی او د دې شاته وجوهات څو ریزن څو قربان چونکې مونږ ټول مسلمانان یو زه خو یم چې چا کې لږ شان د ایماني جذبه وي هغه به لکه زما بیخي چې دی نو داسې نه ګوري چې یاره دا به مشکل راځي دا به بد چا کې چې ایماني جذبه وي هغه به هغه ته داسې قسم ته واقع مخې له راشي هغه به لازما روز یو د الله رضا دپاره به داسې کلکې خبرې کوي زه میډیا ته ولې راغلم نه د چا په سلا راغلی یم نه په سلالچ راغلی نه په سمافادو هېڅ قسم ته څه پیدا مې ترېنه نشته دی خاص کار به صرف یو ټایم داسې و چې د پي ټي آی ګورنمنټ و د چا چې ګورنمنټ یې هغې له پکار ده چې خپل خدمت خلکو ته وښیي چې موږ دا خدمت کړو د خپل خدمت تصویران خو چونکې هغې خدمت د عوامو کړی نو هغې خاص کار د علما کرامو تصویران په سپو لګولو په خرو په قسمه قسمه په خبت خنزیر هم ما لیدلي دي نو دغه تصویرانو د وجې ما له ډېر زیات دک در تکلیف مې له شومی یاره دې خلکو ته نو د اول لومبۍ ویډیوز زما ډېر ښې ومې چې وروره دا ډېر غلط کار دی وروره وارننګ دی دا چې ونه کړي داسې بیا مونږ پرې خفه کېږو د علما کرامو سره زیاتې نه شو برداشت کولی په دغه وجه باندې زه د سوشل میډیا پلیټفارم ته راغلم ماشاءالله خدمات خو مو هر چا ته معلوم دي په هر ځای کې روښانه ستوری یې ډېر علما کرام طلبه کرام لکه زه به ده ووایم چې د هغوی هغه دعا به هم ستاسو د لایف دپاره ډېره بهتره وي ډېرې دعاګانې به درپسې کېږي ځکه چې ستاسو دا کار داسې دی خدمت داسې دی چې دا د علما کرامو خدمت دی بیا په سوشل میډیا چې سوشل میډیا د نن سبا دور یو لوی هتیار دی انسان سره په اخره کې بلال صاحب راته دغه ووایي چې دا کم خلک نیګیټیو استعمال کوي د سوشل میډیا مطلب غلط استعمال کوي کنځلې کوي دغې خلکو ته څه پیغام لرئ دغه خلکو ته خو ما یو پوخ چې دی نو دغه ورکړی دی مثال پوخ مثال مې دا دی چې لکه دوه لوښي یو د شاتو ډکه بل د غلو ډکه او دواړه لکه دې همداسې دې وغورځول نو د شاتو نه به شات تویږي د غلو نه غل نو هر چا له پکار دی چې خپل اخلاق ښه کړي ځکه چې هغه خلک دا نه ګوري ما ته ځینې زموږ د علاقې خلک غلط کمنټس یې کړي دي او بیا زما شکر دی خپل خپلوان مې شته دی خاندان مې شته دی وروڼه مې شته دی هغې هغه کمنټ راغوښتي دی ورته بیا ورته لېږلی چې دا ته څنګه ستا څه نیت دی نو هغه چونکې د هغې پلاران ښه وي خو هغې خپله ښه نه وي هغه خپل اصلیت لکه هغې کې شو کوي اصلیت نو هغې خلک بیا څه وایي اصلیت یې خراب دی اصلیت نن سبا نسل خراب دی نو زه وایم چې دغه د کېدای شي مور پلار یې داسې ښه ما ډېر ولیدل چې مور پلار یې ډېر ښه خلک وو خو هغه بچو یې چونکې کمنټس کې کنځل کړو نو که زه ګیلې له ورشم یا هر رنګه ورسره کولی شم لکه شکر دی داسې نه یم
خو ډېر عجیز وي نو زه خامخا چې صرف ما ته را مخامخ هم شي په مخ کې سا یاد لکه نه مې هغه ته څه ویلي نه یې پېژنم خو خپل خپلوان راته ووایي چې یاره دا کنځل ده کړي نو اراده مې ورته شته دی ښه پخه نو چې سبا له هغې زما سره مخامخ شي په مخ پیسه وي نو هر سړي له پکار دی هر انسان له چې هغه نیګیټیو کمنټس نه کوي او مثال یې دغه ګنده او د پاک لوښي دی بیا پښتنو ته څه پیغام لرئ پښتانه سوشل میډیا ته راشي که نه میډیا یوز کړي که نه او که راځي نو پازیټیولی ریسپانس په پښتانه دی خاص کر چې دی نو خپل د مشرانو دغه ته وګوري ثقافت ته وګوري زمونږ مشرانو به مخکې څه کوله اجره جومات دواړه به یې ساتل که نه نو خپل پښتو کلچر چې راټینګ کړي او د خپل پلار نیکه ته وګوري په هغه طریقې روان شي نو دا به ډېره بهتره وي. په اخره کې به راته دغه ووایې چې مسافر دی ډېر مسافر به تاسو ګوري او ډېر زیات ملګري به تاسو په خپله مسافرۍ کې وخت تېر کړی مسافرو ته بلکې ټولو پښتنو ته ټولو مسلمانانو ته په عجز ټي وي شیشه اخري پیغام څه لرئ؟ ټولو ته چې دی اخره کې زما دا پیغام دی چې خپلو دعاګانو کې خصوصیات ساتئ او زمونږ زړونه ټولو ته صفا دي او چې څومره مسافرونه دي نو چې په کوم وطن کې هم دي هغې دی د خپله د هغه وطن چې څه نظام وي هغه د هغې قانون لاندې د وخت تېروي چې غلطي ترې ونه شي ولې چې بیا دلته کې کور کې بیا دا ډېر تکلیف بلکل پښتاویږي که نه لکه د دوی ځای نه تلې په یو نیت یو ته هلته کیب هلته کې چې غلطۍ وشي یا غځینې بلکل د خپل خواهشات خپل ګنده ذهن د لږ کنټرول کړي پنځه وخته مونږ صرف الله سره وي هلته مور پلار هم ګورې هلته په کار نه راځي او نه بل یار دوست هر سړی هلته کې په شا کېږي نفسي مثال یې وي نو هر یو ته زما دا خواست دی چې ډېر احتیاط وکړي که چونکې هلته کې مسله چاته پیښه شوله نو بیا کور کې تکلیف وي پوه شولې کار څوک بیا که د هرې پارټۍ سره تعلق لري دغه یو نصیحت مې درته څنګه چې تاسو وکړه بلال وایي یو اخري خبره وکړه به زه وایم ډم کومه دا اخري خبره ده بله نه کوم د دې علماو د خدمت خو تاسو پیسې نه اخلئ یاره تر نن تاریخه پورې مې که څوک څه قسم د تسلي وایي نو شکر دی پیسې مې نه دي اخیستې البته لګولې مې دي ویل دي مګر خو لګولې مې دي بلکل صحیح خبره ده نو جناب الله چې دومره کامیابي ورکړې ده دومره کامیاب دي نو دغه د علماء کرامو د طلباء کرامو د قاریانو د حفاظو د هغوی دعا ورسره ده اگر چې زه پخپله د دوی والد صاحب سره زموږ ملاقات وشو چې هغه کوم شخصیت دی د دوی رونو سره نو خدای شته چې ډېر زیات ترې متاثره شوم زه پخپله چې دومره معزز خاندان کې نو اصل کې جناب چې د دې دومره علماء کرامو دعا ورسره شامله شي نو خامخا خو به بلال خان جوړېږي ډېره زیاته مننه خوشحاله شئ د الله په